मजमा में इनके घरों में माशा अल्लाह की तारीफ ये मजमा ने अच्छा को बोल रही कि इंतजाम हो जाए की गया तो इंतजाम हो जाए से अभी बाकी जो है उसकी क्या कहना है अभी से इंशाल्लाह माशा अल्लाह के साथ कुछ करेंगे अब्बा से बचा चाहिए कि जीवन से वो इंतजाम हो जाए अल्लाह सब तो درې مالیات دی لا کېدو شو پرې نه فکر یو کړی چې په خپل ورځ کې رښتا مې د تاسو کې په راځي او 40 ورځې جمعتونو تعداد مخکې 10 او 12 دی 40 दिन की जमातों का तादाद 20 था अभी 12 है یو مسجد نه پوره د 40 ورځې تشکیل شوي جمعتونو تعداد مخکې 2 او اوس هم 2 دی 40 दिन का एक मस्जिद से पूरा जमात निकलना खरूज 2 जमातें थी अभी भी 2 है او مستورات ولس یا 15 ورځې جمعتونو تعداد مخکې 2 او اوس هم 2 دی मस्तूरात 10-15 अयाम के जमाते 2 पहले भी थे अभी 2 है مستورات سروزه جمعتونو تعداد مخکې 10 او اوس 8 دی सरोज़े जमाते मस्तूरात 10 थे अभी 8 है او محنت لپاره تاسو علاقه ته څومره جمعتونه لیږلي دي ये पूरे दुनिया में मस्तूरात आगे जा रही है आपके मस्तूरात पीछे हो रही है क्या बात है पूरी दुनिया के मस्तूरात कार मख के रवान है साथी शात रवान है संग चला ان شاء الله ملګری فکرمند دي د الله سبحانه و تعالی हमें आगे होना चाहिए 10 से 8 हो गया तेवर कौल पकारी दे कार लगा ان شاء الله دا چې د نظام الدین نه بنگلاديش نه مستورات جمعتونه راسي ان شاء الله اثر والا بنگلاديش سے جماعتیں آ گئے مستورات کا काम बढ़ जाएगा इंशाल्लाह अच्छा दूसरे पर दे क्या फल बोझ बनोर हो अच्छा होता है ना लफारी में कब हां खुद फिक्र करना चाहिए गश्त करना लोगों को तैयार करना इंशाल्लाह जमात आ जाएगी इंशाल्लाह मसून बमराज को फलम फारी का होई ان شاء الله مساجد کې د قرآن شریف حلقو یا مدارس تعداد مخکې 1400 مسجدوں میں پرانی حلقے 1460 تھے ابھی 2300 ہوا ہے شب جمعہ کی حیات صحابہ لو سر کی کہ وہ الحمدللہ وستر کی پڑھ جاتی ہے ہاں صحیح ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ناڑے مرکز والا ناڑے والا ملگری رش ناڑے ایک امر میں ایک ٹھیک ہے وہاں ان میں مرکز بھی ہے کام کرتے دور دور ہے پہاڑی علاقے السلام علیکم کنڑ صوبہ ناڑی ڈسٹرکٹ تحصیل بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د مرکز کارګزاري ناړۍ ولسوالۍ ټول کړي چې دا موږ په شپږ حلقو تقسیم کړي دي 6 حلقوں میں باندھا ہے ان کو او دغه شپږ حلقو کې چې د میاشت کې موږ میاشتنی جوړونه کوو چې اول کارګزاري بیا د کارګزاري په رڼا کې هغې نه وروسته 1 ساعت د 15 اعمالو مذاکره بیا هغې نه وروسته بله مذاکره چې ایمانیت عبادت معاشره او اخلاقیات په دې باندې مذاکره او اطاعت اجتماعیت محبت او نقل و حرکت د پاره بیا چې مجمع تیاریږي په کال کې زمونږ یو عمومي جوړې چې هغې ته د زمونږ د ملک په سطح مشران راځي الحمدلله دغه جوړ ہوتا ہے عمومی ان کے علاقے میں جو ہمارے بڑے حضرات بھی شریک ہوتے ہیں چې دغه جوړ کې محترم امیر صاحب شرکت کړی او د هغې نه 15 جماعتونه تشکیل شو 15 جماعتونه د چیلو اکثر زاړه ملګري چې تشکیلونه شوي مختلفو ولایتونو ته 15 جماعتونه امیر سے محترم ان میں شرکت کی گئی تھی اور 25 جماعتیں جوڑ سے نکلتی ہیں بہت اچھی بات او د هغه زاړه ملګري چې د ځین اکثر تشکیلونه شوي چې اوس دغه جوړ ته راغلي دي د مشرانو مذاکره به انشاءالله اول نه اخره پورې وہ جماعتیں ابھی جوڑ میں موجود ہیں د امیر صاحب د راتګ برکت یو دا شو چې زمونږ د ولسوالۍ نه علما هم جومات هم راغلی دی یو عالم نقد کار دپاره هم راغلی دی
وہ یو د کال دپاره ہماری امیر صاحب محترم کے آنے کی وجہ سے ساری علماء کرام متاثر تھی، شرکت بھی کی تھی. ایک عالم ان کے سال کے لیے تیار ہوئے، نقد آیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ترتیب چې دی د کال والا علما کرام درې لرو چې دو علما کرام کلنی چیله لګي او سال والا علماء کرام 3 ہے اور 2 ان میں وقت لگانے والا سالانہ. څلور میاشتې والا علما کرام 15 دي، د هغو نه هم د دو ملګرو چیله لګېدلې د 4 ماہ والا علماء کرام 15 ہے، 2 ان میں سے وقت لگانے والا سالانہ. او چیلے والا علما کرام 12 دي، یو ملګری چیله لګېدلې چیلے والا علماء کرام 17 ہے، ایک ان میں سے وقت لگاتے ہیں. هر کال څلور میاشتو والا ملګری 2 دي. 4 ماہ والا ساتھی 655 ہے. چیلے والا ملګری 121 دي. چیلے والا ساتھی 121 ہے. کلنی چیله لګونکي 12. 12 ان میں سے وقت لگانے والا سالانہ. نظام الدین د مخ کې 2-3 ملګری تلل، بس نظام د الدین کال جانے والا کې ساتھی 2 مہینہ، وہ 3 ساتھی تھے، ابھی نہیں ہے. چیلے والا مستورات یو نفر او 10 ورځې والا چې د شپږ ایک نفر چیلے والا مستورات ہے اور 6 جو ہے مستورات وہ 15 دن کی. مستورات او هفتوار تعلیمي حلقې 4 دي. مستورات تعلیمی حلقے جو ہے وہ 4 ہیں. او شپږ میاشتې جوړ چې دی یو شوی دی. 6 ماہ جوڑ مستورات کی 1 ہوا ہے. د ټولو کلو تعداد یو سلسل مستورات کا جوڑ یہ 6 مہینے میں جو ہوتا ہے ایک جوڑ ہوتا ہے. ایک جوڑ ہوتا ہے. ہاں جی. اچھا وہاں کون کون شرکت کرتے ہیں؟ دیکھ سوک دے جوڑ کی شریکی کم کسان با شرکت کئی پو. په دغه جوړ کې زاړه ملګری چې دغه مخکې وخت لګېدلی د خپل جوړې سره راځي 13 نه 15 پورې. دغه جوړ زمونږ کې 13 کسان وو، نارینه سره د خپل محرم زنانه وو. یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پرانا ساتھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور 200 کسان 13 کسان شریک شوي وو خپل جوړې سره. 33 جوڑے ان میں شریک ہوا تھا. یعنی عشرہ لگانے والے جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. ای وا ټول ملګری وخت والا اوسه روزه او عشره والا. ٹھیک. یہ سب ساتھی جو ہے وقت لگانے والا ساتھی ہے. ہاں وقت بیازے عشرے والے دی عشرے والے دن میں ہے اور سروزہ والے بھی ہے، لیکن وہ بزرگوں سے پہلا نظام الدین والوں سے ہمارے ساتھ یہ مذاکرہ کیا تھا کہ یہ جوڑ کو 40 نفر سے اوپر شرکت کرنا دی، اس لیے ہمارے اس جوڑ میں تقریباً 33 ساتھیوں نے شرکت کیا تھا جوڑوں کے ساتھ. سے روزہ لگانے والے بھی شرکت کرتے ہیں. سے روزہ لگانے والے بھی شرکت کرتے ہیں. وہاں بڑا وقت لگانے والا 6 آدمیوں سے زیادہ نہیں، اس وجہ سے بزرگوں نے بھی کہا کہ سے روزہ والوں کو بھی اپنے ساتھ اکٹھا کرنا ہے. وقت لگی ہوئی احباب کم ہے ان وجہ سے ایسے کریں. اچھا اچھا. تو یہ وہاں سے نقد جماعت نکلتی ہے. الحمدللہ اس جوڑ ہم جو ہوا اس سے 6 آدمیوں کے نقد جماعت نکلی، 6 ساتھیوں کے 6 جوڑے ایک جماعت نقد نکل گیا. یہ جوڑ جو ہے پہلے تو پرانے مستورات کے یہ مذاکرہ کہتے ہیں. ہاں 6 ماہ کا مذاکرہ. ابھی جو کہتے ہیں تشکیلی جوڑ، پرانی مستورات کے تشکیلی جوڑ، یعنی یہاں سے نقد جماعت نکل جائے. چلے کے لیے بھی نقد نکلے، عشرہ کے لیے بھی، سے روزہ کے لیے بھی پہلے سے فکر کر کے جماعت تیار کرے تاکہ جس دن جوڑ ہو وہاں سے اسی گھر سے ہدایت کی بات سن کے سے روزہ کی جماعت نکل جائے. اور عشرہ اور چلہ والے جو ہے جو ترتیب ہے مرکز میں آنا، ٹھیک ہے نا. تو اگر پہلے سے یہ سود ہو جائے، فیصلہ ہو جائے کہ ان کا جانا ہے، قوائف ٹھیک ہے، تو پھر وہاں سے نکلنا آسان ہے. اگر وہاں تشکیل کرے تو بعد میں نکلیں گے، نقد نہیں ہوگا. اگر پہلے سے تشکیل کرے تو وہاں سے نقد نکل سکتی ہے. رقمخ کے مشران دخوانا دیتا ویلکیده چې دا د شپږ میاشتنی مذاکرې جوړونه دی کنه د مستوراتو اوس دیتا تشکیلی جوړونه وای. مشران وای چې دا د مستوراتو د تشکیل جوړونه دي، یعنی معنا دا چې څومره خلک دي کې شریکيږي چې هغه ټول د الله په لار کې تشکیل شي کنه. او لکه چلی تلور میاشت چلی او د لسرو جماعتونه چې کوم دي یا د 2 میاشت جماعتونه هغه خو مرکز په ترتیب باندې راځي او تشکیل وکړي. سرده جماعتونه د دې جوړ نه د مستوراتونه نقد په تشکیل کوي او خط ترتیب دار چې منغوتای ته جوړ نمخ کې خواريو کو مهنت کو جماعتونه جوړ کو دا غي قواعد دا ټول ضوابط برابر کو نو بیا جلته چې کله راځي د جوړ نه بنغ غي تشکیل کوي.
که چېرته مخکې د تشکیل فکر موږ او تاسې ونه کړو نو بیا د دې نغد د تشکیل نشي کولی ځکه د هغې قواعد برابري نه وي څنګه یي که نه نو دې دپاره مخکې د دې جوړ نه موږ او تاسې خواري وکړو چې داسې مستورات تیار شي داسې جماعتونه د مستوراتو چې د هغې قواعد ترتیب برابر وي چې دې جوړ کې شریک شي نو د دې نغد د الله په لار کې دې تشکیل وکړي. یہ دیکھیے یہ ہمارے پرانے ساتھیوں کا ہے، اس میں دو مقصد ہوتا ہے. ایک یہ کہ ہر ساتھی قربانی میں آگے سطح پہ آ جائے، ہاں، اور دوسری یہ کہ وحدت کلمہ ہو، سب کی ایک بات ہو، ہاں، سب مل کے جب کارگزاری سناتے ہیں مذاکرہ ہوتا ہے تو سب کی ایک بات ہوتی ہے، ہاں، تو اس سے کام کی ترقی ہوتی ہے. اسی طرح مستورات پرانے مستورات جو ہے کام کرنے والی مستورات جو ہے بہنیں ہیں تو ان کا یہ 6 ماہانہ جو جوڑ ہوتا ہے تشکیلی جوڑ وہاں ایک تو کام کے لائن میں آگے کے سطح میں آ جائے ترقی ہو اور دوسرا یہ کہ وحدت کلمہ ہو ہر ایک کی ایک بات ہو جائے ایک بات چلائے ہر ایک اور ساتھ ساتھ نقد تشکیل بھی ہو جائے. تشکیلی جوڑ اس لیے کہتے ہیں کہ صرف مذاکرہ نہ ہو. ہمارے حضرت جی یہ فرماتے ہیں کہ صرف مذاکرہ مقصد نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ نقد تشکیل بھی ہو جائے. ہاں تو اس لیے پہلے سے فکر کرنا جماعتیں تیار کرنا گشت کرنا تاکہ وہاں سے نقد جماعت ہدایت سن کے نکل جائے. زمونږ او ستاسې لکه څنګه د دې جوړ نه مقصد دا دی زړو ملګرو دا جوړ دی دې کې 2 خبرې مقصد دي. یو دا دی چې ټولو ملګرو سطح د کار چې کومه ده د قربانۍ دا مخې ته لاړ شي ترقي وکړي کومه سطح باندې کوم ملګری کار کوي د هغه نه مخکې لاړ شي. او یو دویمه خبره دا ده چې وحدت کلمه یې چې زمونږ او تاسې ټولو خبره یوه چلیږي یو ترتیب باندې کار کوو په یو نهج باندې چلیږو نو دا زمونږ د جوړ داسې د مستوراتو جوړونه هم چې دا تشکیلي جوړونه ورته وایي نو هغه کې هم دا خبره ده چې موږ او تاسې چې کومه سطح باندې زموږ مستوراتو کار دی د هغې نه مخکې ترقي وکړي څنګه مخکې ته لاړ شي. او دویمه خبره دا ده چې هلته هم زموږ او ستاسې یوه خبره چلیږي وحدت کلمه مستوراتو کې هم دا ترتیبي چې کار په یو نهج یو ترتیب باندې ټوله او دې ته تشکیلي جوړ وایي چې دې نغد تشکیل وشي. حضرت جی دامت برکاتو هو همیشه دا خبره چلایي چې ګوره د جوړ نه مقصد مذاکرې نه دي صرف مذاکرې کوو بلکې د جوړ نه مقصد د الله په لار کې خروج دی. نو چې تاسې د شپږ میاشتني جوړونه ضرور جماعتونه چې کوم دې تشکیلوئ د الله په لار کې. کتنے گھنٹہ ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ترجمان ہے ان کا نام وہ فارسی وہ ہے ترجمان ہے. اچھا اچھا جی کیا کیا اب کتنا وقت ہوتا ہے کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ ہمارا جوڑ جو تھا یہ تقریباً 3 سال اس میں پہلا سب مجمع کٹا جو اس میں ایک بیان ہوتا ہے بیان کے بعد تشکیل کے لیے ترتیب بنتے ہیں چلنے کا تشکیل اور 10 دن کا سروزے کا اور اس کے بعد مقامی کام پر بات ہوتا ہے گھر میں جس طرح گھر کا 5 اعمالوں کے بارے میں اور ایسے اپنے بچوں کی دینی تربیت کے بارے میں ایسے مقامی کام کے بارے میں بات ہوتا ہے آخر میں دعا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے 2 نشست ہوتا ہے. 2 نشست ہوتا ہے. اچھا یہ حضرت ہاں وہ پشتو میں کہے سب سنیں. ہاں زمونږ ترتیب دا دی د شپږ میاشتني جوړ چې په دې کې اول مجمع جمع شي بیا په هغې کې بیان د 6 نمبرو په داخل کې خبره وي بیا د هغې نه وروسته د ټول مجمع چې دی تشکیل کېږي د هغې نوعیت مطابق کوم ملګري چې دی د تیارې مستوراتو سره د هغو پارچې جوړې شي کوم ملګري سیروزې د تیارې د هغو پارچې جوړې شي د عشرې د ملګرو پارچې جوړې شي بیا هغې نه وروسته یو ملګری ورته تعین شي هغه بیا نیم ساعت کې د دغه کور اعمالو په بنیاد مقامي کار کې چې کور کې به څه ترتیب سره 15 اعمال کېږي دغسې د خپل د بچو دیني تربیت او مکمل چې دی د سطر په باره کې کوم کس زنانه جوړې چې د الله په لارې کې ځي د هغو د کور نګرانۍ په باره کې دغسې راتلونکي جماعتونه چې زمونږ کلي ته راځي هغو دپاره نوي نوي کورونه او د هغو د پاتې کېدو ځایونه تیارول چې یو کس د هغې په کور کې جومات نه دی استعمال شوی دا دې ته ترغیبول چې دا خپل کور چې دی د مستوراتو د جومات دپاره 3 ورځې خالي کړي چې د الله میلمانه پکې وخت تېر کړي دغه مقامي کار په بنیاد باندې خبره کېږي بیا آخر کې دعا وي. اب پھر ایک ساتھی جو ہے آدھا گھنٹے تک 5 اعمال کی
बुनियाद पर बात कर देते हैं, कैसे साथी तश्कील के तैयार हो जाए, जो साथी तश्कील के लिए जाते हैं उनका दरबार, जो उनके बच्चे हैं उनके क्या सूरत बन जाए और कैसे हो जाए कि हर घर में तालीम शुरू हो जाए, इसका तरकीब साथी देता है, बाद में दुआ कर देता है। यानी पूरा कितना घटना होता है? तुमरा वक्त 2 घंटे दगा जोड़बू दगा मासपखिल नौरुस समाजिगर अपोर होता है ये 2 घंटे का। 2 घंटे यानी पहले नशस्त में आधा घंटा बात होती है, اول نشست کې څومره نیمه ګنټه خبره کوي اول نشست کې 3 پاوه خبره شوې بیا نو ستا 15 منټه موږ وخت ورکړی و د تشکیل لپاره او بیا دویم نشست کې چې د 15 منټه خبره شوې خو 25 منٹ دوسری نشست میں پہلے میں پونے گھنٹہ تشکیل کتنا وقت ہوتا ہے؟ تشکیل تمہارا وقت ہوئی 15 منټه هم ورکړی و دغه جوړ کې 15 منٹ کے لیے 15 منٹ، پھر دوسری نشست وہاں کتنا بات ہوتا ہے؟ کیا کتنا وقت؟ 25 بتا رہا 25 منٹ۔ 25 اس کے بعد کیا تشکیل ہوتی ہے؟ اگر آباد تشکیل کو تشکیل مخکې شوی هغې نه وروسته دعا کېږي همدغه تشکیل والو ته خپل پارچه اعلانېږي روانگی او دوسرے نشست کے بعد کوئی تشکیل نہیں؟ دویم نشست نه وروسته تشکیل کو نه د اول نشست نه وروسته تشکیل وي بیا همدغه پارچه دعا نه وروسته ورته اعلانېږي پہلے نشست کے بعد یہ تشکیل کرتے ہیں، دوسرے نشست کے بعد پرچے اعلان کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ وہ ترقی عطا فرمائے۔ یہ جو پرانی مستورات کا جو جوڑ ہوتا ہے سالانہ، سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد 1 مرتبہ، پھر 6 مہینے کے بعد اس طرح چلتا ہے۔ تو اس میں ہمارے یہاں جو ترتیب ہوتی ہے نظام الدین کی ہدایت کے مطابق، ڈھاکہ شہر میں آپ جانتے ہیں ڈھاکہ شہر میں اس سال تو 110 جوڑ پرانے مستورات کی ہوئی، شہر کے اندر 110 جوڑ ہوئی الحمدللہ۔ بتائیے نو دا مورونو دا چې مونږ او تاسې دا جوړ د نوم نه چې څنګه معلومیږي چې شپږ میاشتې جوړ دی، کال کې 2 ځل دا جوړ کول دي، هر شپږ میاشتې بعد دا جوړ کول دي کنه۔ او زمونږ وایي چې ډاکې په ښار کې د بنگلادیش مرکزی ښار چې کوم دی نو ډاکا ده، په دې کې 110 جوړونه الحمدلله نسکه وایي دا جوړونه شوي دي۔ اچھا، جوڑ سے پہلے وہ علاقہ تقسیم شدہ ہے کہ یہ 2 حلقہ مل کے ایک جوڑ، یا تو کسی ایک حلقہ میں ایک جوڑ تعداد کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو وہ پہلے اپنے جماعت بنا کے مرکز میں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ استقبال کی جماعت، یہ تشکیل کی جماعت، تعلیم کی جماعت اور کیا مائک کی جماعت، ممبر کی جماعت، سارے کہ فلانا ہے ان کے بیوی کے ساتھ اہلیہ، ہاں اس طرح اہلیہ فلان اہلیہ فلان اس طرح لکھ کے پہلے پیش کرتے ہیں بڑوں کے سامنے، نظم والے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے، پھر ان کو بلاتے ہیں، بلا کے مثلا اس ہفتہ 10 جگہ جوڑ ہوگا، ہر جوڑ سے 4-5 ساتھی کو مرکز میں بلاتے ہیں اور ان سے مذاکرہ کرتے ہیں کہ یہ نظم والے کیا کیا عمل کریں، یہ سارے مذاکرہ ہوتا ہے۔ اور جوڑ سے 2 دن پہلے یہ ساری جماعت جو ہے سب مل کے مثلا 20-25 جوڑے ہو گئے، تشکیل میں اتنے، استقبال میں اتنے، تعلیم میں اتنے، یہ سب مستورات اسی گھر میں جمع ہوتے ہیں 2 دن، جوڑ سے 2 دن پہلے۔ اب ان کے سامنے ساری باتیں بتائی جاتی ہے کہ استقبال والے کیا کرے، مستورات کیسے استقبال کرے، گھر کے اندر سے استقبال کرے، ہاں سلام دے، اور وہاں یہ نہ پوچھے کہ آپ کا وقت لگا ہوا اب یا نہیں، یہ تحقیق نہ کرے، ٹھیک ہے نا، پہلے سے اعلان ہو جائے کہ ایسے صفات کے اس قوائف کے لوگ آئیں گے، لیکن وقت پر نہ پوچھے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو آئے مستورات آ جاتی ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں، یہ کوئی پلیتھین وغیرہ ان کو دے دے کہ اپنے جوتی وہاں رکھ دے، برقع وہاں رکھ دے، کیونکہ سب اگر اکٹھا کرے تو جانے میں دقت ہوتی ہے، ہر ایک الگ الگ اپنا رکھے، استقبال والے یہ کام کریں گے، ان کے سامنے یہ مذاکرہ ہوتا ہے۔ پھر تشکیل والے پہلے سے پرچہ تیار کر کے رکھے، وہ چلے کے لیے، عاشرہ کے لیے، سے روزہ کے لیے، بیرون کے لیے، پہلے سے ان کی تیاری
माइक वाले पहले से उनकी तैयारी करे कि ये कारण चला गया, अब क्या करे, तो बैटरी हो, पहले से इसका इंतज़ाम हो, हाँ, इसको चेक करे ताकि वक्त पर 2-1 मिनट भी वो नुकसान ना हो, ज़ाया ना हो, पहले से ये सारे। और तालीम वाले हर एक अपनी अपनी किताब लेके आए। मसलन एक जोड़ में 5 जगह तालीम होती है, 5 हल्का में, हाँ 5 हल्का में, तो ये 5 हर एक अपनी अपनी किताब लेके आए, मुंतखब हदीस से वहाँ पढ़ी जाए और फ़ज़ाइल ख़ुरूज जो है वहीं से पढ़ी जाए, क्योंकि ख़ुरूज आगे मकसद है, इसलिए जहन बनाया जाए। हर एक अपनी किताब लेके आए, क्योंकि घर में इतनी किताब नहीं हो सकती है। तो ये सारे मुज़ाकरा होता है। उनके साथ मुज़ाकरा होने के बाद अब जमात वो बैठ जाते हैं। मसलन 6 मर्द है, मस्जिद में बैठ गए और घर में 6 औरतें एक साथ बैठ जाती है, ताकि पता चले कि हम ये 6 एक जमात में हैं, एक जमात में हैं। और अपनी जो ज़रूरत जो है वो पॉलीथीन लाना, वो खिदमत का पानी का इंतज़ाम करना, उन क्या करे आपस में वो बैठ के वो सोचते हैं, 15-20 मिनट आपस में बैठते हैं। खिदमत वाले सिर्फ पानी का इंतज़ाम करे, वहाँ इस जोड़ में खाने का कोई इंतज़ाम ना हो, इज्तिमाई तौर पर खाने का कोई इंतज़ाम ना हो। हाँ, कोई मरीज़ है, बीमार है, डायबिटीज़ है, वो अपना कुछ ला सकते हैं। एक अगर दूसरे किसी को इकराम करे वो दूसरी बात है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर खाने का कोई इंतज़ाम ना हो। ये सारे मुज़ाकरा होने के बाद अब जमात बैठ जाते हैं, मर्द भी बैठते हैं, औरतें भी अंदर बैठ जाती है। बस यानी हर एक जानते हैं मैं फला जमात पे हूँ, हाँ, वक्त पर वो हाजिर हो जाते हैं। मसलन 8 बजे से, हमारे यहाँ तकरीबन 8 बजे से 12 तक होता है, 4 घंटा का, ठीक है ना। तो वक्त पर आ जाते हैं, अपने अपने जमात में वो काम करते हैं। अब जो अमल जो होता है जोड़ का, 2 निशस्त, पहले शुरू में तो कुछ वक्त आधा घंटा तालीम होती है, आधा घंटा तालीम होती है, मुंतखब से तालीम होती है। वो खुरूज के लाइन में, अल्लाह के रास्ते में मेहनत के लाइन में, वहाँ से पढ़ी जाती है। मर्दों में अलग होती है, मस्तूरात में अलग, मस्तूरात अंदर पढ़ती है, मर्द मस्जिद में करते हैं। इसके बाद अब मुज़ाकरा होता है। हमारे वहाँ 4 घंटा का होता है, ढाका में तो 4 घंटा पूरा होता है, लेकिन अजला में कमी बेशी होते, 3 घंटा, 2.5-3 घंटा भी होता है। अजला के एतबार से दूर दूर से आते हैं। तो ढाका में चूँकि करीब है, 8 से 12 तक हो जाता है, फिर अपने घर चले जाते हैं। तो पहली नशस्त में तरगीबी बात, कुर्बानी, सहाबा किराम की कुर्बानी, हर एक सिफत, ईमानी लाइन में उनकी कुर्बानी, नमाज की लाइन में, इबादत की लाइन में, इल्म की लाइन में, इल्म सीखने में। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कितना शौक़ था इल्म सीखने का। इस तरह हर एक के मस्तूरात के जो वाक़यात है, ये सुना के हर एक सिफत पर तरगीब दी जाती है। आखिर तश्कील होती है, कुर्बानी की बातें होके, ताकि सतह आगे बढ़ जाए, उस सतह पे हम पहुँचे। तो तश्कील बैरून के लिए होती है, जितने चिल्ला वाले हैं सब बैरून के लिए अब तश्कील होती है, कोई नकद कोई आगे पीछे, लेकिन हर एक को तश्कील करना है, तरतीब बनाना है। इस तरह आशरा वाले चिल्ले के लिए, इस तरह से रोज़त जिनको 3 मरतबा हो गया वो आप क्या अशरा के लिए, और नकद क्या वो से रोज़ा की भी तश्कील होती है। ये बताइए। नो दरे ज़मंग इलाका च कम दा नो द डाके पखार के द इलाका टोला तकसीम शवे दा, दागा तकसीमात मुवाफिक बाने बेले बेले हल्के दी। कल च मंग दा जोड़ को जने दासी च पे यो हल्का के जोड़ लगा तादाद पे एतबार सरा चिकमा हल्का घटे दासे अपराध डीरी बके नो यो हल्का के कहूगा अपराध कमी नो द्वे में हल्के वाला दी सर जमा कहूगा ना नो द्वाना हल्के यो दे जोड़ कई नाशपक में शिनी जोड़ू ना नो दे द पारदा तरतीबे चे अवल द दे जमातुना मुकर्ररीगी आओ यो हफ्ता मख के चिकम ने मरकज तगारा उतल कीगी आओ द दे जोड़ बारक से इलाके के हल्के समर जिम्मेदार मलगिरी दी अगम मरकज तराजी आओ मरकज के दो सरा मुज़ाकिरा कीगी द दे जमातुना जोड़ीगी। पर मिसाल द मिंबर जमाती द लस्पीकर जमाती का ना मैक जमात को जदीद दिना पर नारीनाम दलता जमात की और दागा कोर वाला दाखिल की तो चे जमंग द मस्तूरात पकार के ना मैक और यादा लस्पीकर के में आवाज़ उड़ी चदिए की नुकसान नहीं मख के न दागा जमात मुकर्ररी तालीम द पारा जमात मुकर्ररी इस्तिक़बाल न पारा मुकर्ररी का ना अटोल जमातुना मरकज़ के दे से मुज़ाकिरा कीगी। ब्या अमदा जमातुना चिकम दी दे जोड़ के जिम्मेदार मलगरो दा ब्या अगर कोर तो 2 रदी मख के रागुतल कीगी
دو ورځې د جوړ نه مخکې یا کم کور کې کم ځای کې چې جوړ کیږي، دو ورځې مخکې هغه راځي او په کور کې دوی سره بیا مذاکره کیږي او بیل جماعتونه کینی او دې جماعتونو چې کم دیانو هغه سره مذاکره په د کار په باره کې کیږي. تعلیم والا فرد مثال 15 حلقې به تعلیم کوي دی جوړ کې، نو هغه د پر هر چا در خپل کتاب راوړل پکاري، خپل کتاب وسره او د استقبال والا چې استقبال والا چې کم دی نو زنانه ته سلام کول، هغه د سړي مشي ویل او هغه لا چې کم دی داسې پلاستیک یو شی ورکول چې هغه کې خپل هغه بورقه چادري پکې خپل بوټان پکې دي چې په دې موقع باندې بیا د پریشانی نه ځان سره خپل سنبالي، چونکه د جوړ موقع ده چې چاته پریشانی جوړ نشي کنه. نو دغه مذاکره د استقبال والا سره وشي، خدمت والا سره. خدمت والا خو نور خدمت نه صرف د اوبو تیارول دي چې خدمت والا به صرف اوبه مجمع لور کوي، نور په دې جوړ کې چې دینو هغه لپاره خوراک تنظیم نشته دی، اجتماعي خوراکي څوک معذور داسي یا چا د شکرې مرستیا یې کنه تشکیل اور اصول کی جماعت، تشکیل اور اصول کرنے کی جماعت بات. نو دا چې چا د شکرې تکلیف دی نو هغه خود خوراک نه ټیم چې وشي بیا مجبوریت دی کنه، نو هغه د لپاره خوراک چې ورکړي شي نو دا عذر دی داغه، یا څوک انفرادي طور ته چا یو اکرام وکړي او شی بل لور کې خیر دی، خدا مستقل د دې اکرام د دې جوړ په موقع باندې نشته دی د وبو نه علاوه کنه. او بل دا د تشکیل او د اصولي جماعتونو مذاکره پکې وشي چې د دې جوړ نه جوړ کې ټول خلک به تشکیل کوي، دا جوړ تشکیلی جوړ دی، لکه دې کې به څوک تشکیل نه غیر نه پاتې کیږي، لکه سیروزین نیولې او چا چلی لګېدلې نو هغه د لپاره چې کوم دی بیرون ملک د لپاره تشکیل ځنې به نقد نه تشکیلیږي، ځنې به څه اوقات د تیاری لپاره اخلي، میاشت بعد 2 میاشتې څومره کېږي نه. نو مقصد دا دی چې د هر چا به تشکیل پارچه جوړیږي په دې کې او داغه د تشکیل او د اصولي مذاکره به بیا کیږي، لکه 2 ورځې مخکې د بیلو جماعتونو سره مذاکره کیږي، داغه مذاکرې نه وروسته چې کله جوړ شروع کیږي د سپیکر جماعت آماده دی، تعلیم جماعت آماده دی، د اصولي تشکیل جماعت آماده دی او بلکې زمونږ څو وي په ډاکا کې چې کوم دی 4 غنټو کې دا جوړ مونږ کوو او هغه وجه دار چې 4 ساعته مونږ دا جوړ کوو چې زمونږ شاوخوا خلک نږدې دی ردی نو هغه خپل کورون د تلې شي ساره ته بجې نه 12 بجو پر دا جوړ کوو، لري اطرافي علاقو کې او دارنګي ولایتونو کې ولسوالیو کې دا جوړي نو بیا هغه چې 3 ساعته 2.5 ساعته هغه وجه دا چې خلک لري علاقو نه راځي به تخپل ځایونه ته نشي رسیدلی کنه، اطراف کې کورونه لږ جدا جدایي، نو دې وجه نه موږ د دې خلکو د نزدېکت او لريوالي په نسبت باندې جوړ 4 غنټې موږ مرکز کې کوو، مرکزی علاقو خار کې اطراف کې 2.5 او 3 غنټو پورې خوراک تنظیم اجتماعي نشته دی، نو دا ټول جماعتونو سره مذاکره کیږي او ټول خلک راغلي دي د الله په لار کې به تشکیلیږي، څوک منغت پارچه اخلي، څوک به تیاری لپاره پارچه اخلي، دا تشکیلی جوړ به کوم ہوتا ہے. تو دوسرے نشست میں یہ مقامی کام جو ہے یہ کھول کے بولتے ہیں کہ مستورات روزانہ 5 اعمال کے ساتھ معین وقت پر تعلیم کرے اور کیا ہے مستورات گھر میں دعوت دے، جو مستورات بھی گھر میں آئے ان کو دعوت دے، اکرام بھی کرے، ان کو اس طرح بچوں کی تربیت کرے، گھر میں سادگی کا ایک ماحول تیار کرے. ہاں اس طرح مقامی اعمال جو ہے مستورات کی ان کی تفصیلی بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کام کے اصول اور ترتیب بھی بتاتے ہیں. اصول کیا ہے کہ مستورات اس تعلیم میں مستورات یہ گھر کی تعلیم بھی اہتمام سے کرے اور ہفتہ وار تعلیم میں بھی جوڑے. ہفتہ وار تعلیم میں وہاں کوئی ہدیہ لین دین نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی ترتیب نہ ہو اور کوئی خرید فروخت بھی نہ ہو اور مجمع ختم ہونے کے بعد کوئی وہاں نہ رہے، اپنے اپنے گھر چلے جائے. اس طرح اصول کی باتیں بھی آ جاتی ہے دوسرے نشست میں. پھر تعلیم بڑھانے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے، ہفتہ وار تعلیم بڑھانے کے لیے کہ ہفتہ وار تعلیم ہر محلہ میں کیسے چالو ہو، 20-25 گھر کے لیے ایک تعلیم کیسے ہو. پھر دوسری نشست کے بعد تعلیم کا عزائم دیا جاتا ہے، آپس میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے عزائم دیتے ہیں. مثلا ایک حلقہ ان میں 5 تعلیم ہے، ہفتہ وار تعلیم. اب وہ یہ لکھتے ہیں آئندہ 6 مہینے میں ہم اور 2 تعلیم بڑھائیں گے، یہ وہ عزائم پیش کرتے ہیں. 2 حلقہ مل کے ہوا تو 2 حلقہ میں الگ الگ عزائم دیتے ہیں کہ ہم اور 2 تعلیم بڑھائیں گے ہفتہ وار، ہم اور 3 تعلیم بڑھائیں گے. تو یہ پیش کرتے ہیں. اور گھر میں جماعت اٹھانے کے لیے بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ پہلے ان کے گھر میں جماعت نہیں اٹھتی تھی، اب کون کون گھر میں جماعت اٹھائے.
तो इसके लिए वहाँ लोग तैयार होते हैं कि ठीक है इंशाल्लाह हम अपने घर में जमात उठाएंगे। पुरानी बहुत बहनें होती है, उनको ज़बान आती है, अरबी आती है, उर्दू आती है, अंग्रेज़ी आती है, लेकिन काम में लगे हुए नहीं। अब वो भी एक सोच होता है कि वो कौन कौन है, ज़रा उनका नाम तुम लिख लो और उनके पास जाओ, उनके महरम के पास जाओ, उनके काम में लगाओ, क्योंकि आगे जाके बैरून की जमात आएगी तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी तर्जुमा के लिए। इस तरह बैरून जमात जाएगी तो तर्जुमान की ज़रूरत पड़ेगी। औरतों में भी 6 नंबर बोलने वाली की ज़रूरत है। तो इसे इस्तेदाद वाली कौन कौन है, इनको काम में लगाने के लिए उनका एक लिस्ट बनाते हैं, हाँ, कि इन पर हम मेहनत करेंगे ताकि ये काम में लगे, आगे जाके बैरून की जमात का इस्तकबाल भी हमारे लिए आसान हो और बैरून मस्तूरात की जमात भेजना भी हमारे लिए तर्जुमान के साथ आसानी से हो जाए। तो ये फिक्र भी दिलाई जाती है। अब वो दूसरे नशस्त के बाद ये काम करते हैं कि तालीम हम इतने बढ़ाएंगे और अपने घरों में फला इंशाल्लाह नए तौर पर जमात उठाएंगे, और पुरानी बहनें हैं हमारे यहाँ ज़बान जानने वाली, हम उनको काम में लगाएंगे। ये अज़ाइम होती है। ये अज़ाइम पूरा करके अब सबको सुनाया जाता है मजमा को कि ये हल्का इनके यहाँ बैरून के लिए एक जमात हो गई, इनके लिए चिल्ला की एक जमात हुई, इनके यहाँ अशरा की जमात हुई 2 जमात, सेरूज़े की 3 जमात हुई नक़द। इस तरह यानी हर एक पर नक़द कोशिश करते हैं। और दूसरा वो तालीम कितने का अज़ाइम हुआ ताकि सबके सामने आ जाए। आगे जाके ये जो तश्कील और अज़ाइम की बात यहाँ आई, अपने माहाना जोड़ में वो सबके सामने रखे, क्योंकि सब तो यहाँ हाजिर नहीं थे, सब ये फिक्र कैसे ले, इसलिए माहाना जोड़ में वो सुनाते हैं हमारे पुराने मस्तूरात का जोड़ हुआ, ये अज़ाइम हुआ, ये तश्कील हुई। अब सब मिल के इसको उसूल करने के लिए, पूरा करने के लिए कोशिश करें। वक्त लगाया हुआ हो या ना हो, सब मिल के ज़िम्मेदार साथी बहुत ऐसे हैं, वो ज़िम्मेदार है, फैसला करते हैं कि लेकिन उनका वक्त नहीं लगा। क्यों? बीवी माजूर है, हो सकती है बीवी माजूर है या तो और कोई मसला है, लेकिन वो ज़िम्मेदार है। इस जैसे साथियों के सामने अगर बात ना आए तो ये बात नहीं चलेगी। इसलिए वो जोड़ में रखते हैं, सुनाते हैं, ताकि हर एक ये फिक्र ले और हर एक मिल के कोशिश करे तालीम बढ़ाने के लिए भी और जो तश्कील हुई उनको उसूल करने के लिए भी। इस तरह होती है। نو مخکې دا خبره وویله شوه چې زموږ استاد 2 نشستونه وي. لومړي نشست یې نیم ساعت تعلیمي، د هغه نه وروسته چې کوم دی 15 دقیقې بیا ترغیب دی، قرباني د ډېرولو دپاره. زنانو کې څنګه شوق پیدا شي، حضرت عایشه رضی الله عنها ذکر وشو کنه چې هغه څنګه شوق د تعلیم دپاره، علم د کولو دپاره، چې داسې مستوراتو د موږ استاد 15 دقیقې ترغیب ورکو. دویم نشست چې کوم دی نو په هغه کې زموږ استاد د تعلیم د ترقۍ دپاره فکر وکړو چې زمونږ استاد په کورونه کې 15 اعمالو سره تعلیم څنګه شروع شي او زمونږ استاد هفتواري تعلیمونه څنګه ډیر شي. فرض مثال 2 حلقې یو ځای دی جوړ کی شریک دي، هر حلقې والا دې پر اعضایمو کې چې موږ خپل علاقو کې کم ځګینی کې چې شل 15 کا کورې نو هغه کې زمونږ هفتواري تعلیم شروع شي. یا فرض مثال زمونږ گاوند کې کم ځای ته چلتا دې حلقه کې چلتا تعلیمي حلقه نشته اته څنګه شروع شي کنه. او دویم دا چې دې خلکو د تشکیل فکر موږ تاسو وکړو. دویمه خبره دا وشي چې مستورات په کور کې چې کوم دینو هغه د خپل کور خدمت به څنګه د خپل بچو د پاره د پالنې د پاره څه ترتیب وکړي، د خپل کور د سمبالولو د پاره، د خپل کور کې تعلیم پابندۍ د پاره، ترقۍ د پاره، یعنی دا خبره د دې ترغیب ورکړي شي. او بل خبره دا چې تشکیل باره کې چې موږ او تاسو تشکیل کې ترقی وکړو د دې ترغیب ورکړي شي. حتی داسې زنانه چې موږ استاد په علاقو کې مشران زنانه دي او هغه ته خارجي ژبې زده دي، انګریزي ژبه باندې پوهیږي، عربي باندې پوهیږي، اردو باندې پوهیږي، خو وخت مستوراتو کې نه دی لګولی. د هغوی د اصولۍ دپاره موږ او تاسې سوچ فکر وکړو چې څوک تشکیل کړو، څنګه طریقې سره هغې موږ او تاسې اصول کړو. د بیرون جماعتونو ترجمانۍ دپاره د هغې ضرورت دی بیا که نه. نو د دې خلکو د چې کوم دی نو هغې له موږ ترغیب ورکړو په دویم نشست کې. او دا خبرې چې کوم دلته بیا عزایم خلک وکړي، کوم نیتونه وکړي، دا پارچه موږ او تاسې به واخلو په خپله همتواري مشوره چې کومه زموږ او تاسې ماهانه جوړ دی، په هغه کې د ټولو ملګرو څه چا وخت لګېدلی دی که نه هغه کې دا شریک وکړو. وایي فرض مثال یو ملګری زموږ استاد داسې دی چې هغې وخت مستوراتو کې نه دی لګېدلی، هغه ذمهدار کس دی، وخت یې ځکه نه لري، هغه کور والا معذوره ده، څه عذر لري که نه، نو هغه د بیمارۍ په وجه یا د عذرونو په وجه باندې تشکیل نشي کولی.
نو کومنګ او تاسو ټول ملګری دي کې فکر یو نو کو د اصولي فکرونو کو دا کار مخته نه دي چې موږ او تاسو دغه شپږ میاشتنی جوړ عزایم چې کوم دی هغه پارټي موږ او تاسو راواخلو او د ټول میاشتنی جوړ په مقابله هفتواری جوړ مشورې په مقابله ټول ملګرو سره د فکر چې کوم دی شریکو او په شریکه د محله والا د علاقې والا موږ او تاسو د دې اصولي د لپاره د نوې جماعتونو د اصولي د لپاره کار ترقې د لپاره فکر وکړو نو دا زموږ اوسه د شپږ میاشتنی جوړ ترتیب بداسي ځونی شستونه وي او دا خبره به زموږ اوسه خپل مشورې لما میاشتنی جوړ راځي ټول علاقې والا د دې لپاره شریکه به فکر کوي. تو بس یہ ترتیب جو ہمارے یہاں الحمدللہ چل رہی ہے، ہمارے نظام الدین حضرات کے سامنے ہم یہ کارگزاری سناتے ہیں، وہ سنتے ہیں، کوئی چیز اگر تقاضا آئے تو وہ پیش کرتے ہیں. تو اب تو یہی چل رہا ہے جو ہم نے سنایا الحمدللہ. ابھی ہمارے یہاں ڈھاکہ جو شہر ہے کیپیٹل سٹی بنگلہ دیش کا، وہ 1200 ہفتہ وار تعلیم چل رہی ہے شہر میں الحمدللہ. تو ذرا ہفتہ وار تعلیم 1200 ڈھاکہ شہر میں، ہاں 1200 جگہ میں. او دا دمنګ د مشرانو ترتیب دی چې نظام الدین د خوانه موږ ته استویل کی الله صاحب دا خو زموږ ټوله کاروباري پاتې کېږي. تاسو ټول دا نشونه په یو تاکه تاسو دونه وګت بیان نه خبره کوي زموږ ټوله کاروباري پاتې شوله. تاسو زموږ ډېر شولایتونه دي موږ یو نشپا تر دا چې کوم د مستوراتو د چا بیان ته شو د مستوراتو ټول تعلیم خبره د مستوراتو خبره دا خبره دا ټول مې ته وګي خپل نمبر باندې خپل ترتیب باندې تاسو ټوله خبره مطلب ختمه کړه موږ ټیم برابر شو. دیو جنا د چا چې د مستوراتو بیان ته شوی دا د مستوراتو متازمو کو جوړ دا دیکھ به د معاملاتو خبره کیږي، دیکھ به د معاشري خبره کیږي، دیکھ به د اخلاق خبره کیږي، دیکھ به د محبت خبره کیږي، دیکھ به د مستوراتو خبره کیږي. زمونږ دا تقریبا یو غنټه خو ورس برابر شي. تاسو ټول وخت هم دی اوس خبره باندې واخیسته د مستوراتو باندې دا چې د مستوراتو خبره چاته شوی دا په خپل بیان کې خپل آو کې دا ټول خبره بداقی د بشر ملک کا خبر. عامر صاحب کا یہ ہے کہ یہ مستورات ماشاءاللہ یہ تو ضروری باتیں ہے. یہ اگر مستورات کا جس کا بیان طے ہوا ہے ان میں تفصیلی بات ہو جائے بہت اچھا ہوگا. ابھی کارگزاری کا جو نشست ہے ہمارا کیونکہ صبح سے ساتھی بہت آئے ہیں وہ تکمیل ہو جائے ٹائم بھی ختم ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ نشست انشاءاللہ جو مستورات ہے ان میں تفصیلی بات ہو جائے اچھا ہوگا. ابھی ٹائم کرنے کے لیے 11 بجے تو نور محسن 2 بجے پہ 2 بجے پہ انشاءاللہ کارگزاری 2 بجے انشاءاللہ دوسرا نشست ہوگا انشاءاللہ. ابھی تو کچھ باتیں ساتھی نے پوچھا کہ ضروری کچھ باتیں آ جائے انشاءاللہ تفصیلی بات وہ مذاکرہ میں آئے گی. ہاں وہی چې کومه خبر استا سر سوالات دي به کارباره کې انشاءاللہ بیا د مستورات منشست کې بټولې خبرې ضروری تاسو ته وي صحیح انشاءاللہ کا. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد اللہ 2 بجے بے انشاءاللہ نشست شروع کی 2 بجے کارگزاری.